علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید کوم چې ټول کتونکي اوریدونکي به د ژوند په مزو کې یئ. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته موږ د خپل دغو سیکشنو یعنې مدرسه او سکول یو کال سمري یعنې نتیجه وړاندې کوو. چېرته ځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی سجاودین، زه غواړم چې تاسو موږ ته د جامعه دارالعلوم محمودیه اینډ اسلامیک سکول سیسټم سندل نریکس د مدرسې د سیکشن پوره تعارف وکړئ. یعنې په کوم ترتیب سره تاسو سبق وایئ، د قاعدې ویلو دپاره څومره وخت متعین دی، داسې د ناظري دپاره او دغسې د حفظ دپاره. وعلیکم السلام. انشاءالله زه به خپل کوشش کوم زمونږ جامعه دارالعلوم محمودیه اینډ اسلامیک سکول سیسټم سندل نریکس داسې ترتیب وي چې کله دلته یو ماشوم په KG کې اډمیشن وکړي نو هغه فرسټ کلاس پورې خپل د قاعدې سره د قرآن مجید صحیح صفحه ناظره هم ویلي وي. الحمدلله ما په KG کې قاعده او ناظره ما دلته وکړه، اوس حفظ کوم. بله یوه انټرسټینګ خبره دا هم ده چې په KG کلاس کې ایوریج داسې سټوډنټس دي چې هغې الحمدلله ناظره هم کړې ده او اوس حفظ کوي. ماشاءالله. جی حمیدالله، تاسو څه ویل غواړئ؟ آلموسټ موږ سره کلاس فرسټ کې 40 پلس سټوډنټس وي او د 40 سټوډنټس کې صرف 5 or 6 داسې دي چې هغوی اوس ناظره کوي. الحمدلله نور ټول حفظ کوي. بی اخوا خو کنسپټ هم نشته چې یو ماشوم سیکرټ کلاس نه پروموټ کېږي او هغه ناظره کوي او په دغه ترتیب سره ماشوم دریو کالو کې حفظ القرآن پوره کوي. باقي چې څومره سټوډنټ وي الحمدلله ټول حفظ کوي او دا ټول هم هغه سټوډنټ دي چا چې دلته قاعده هم ویلي او ناظره هم کړي او اوس حفظ کوي او الحمدلله ما دلته قاعده او ناظره هم ویلې ده او اوس حفظ کوم. جی ناظرین، اوس راځو د سکول سیکشن طرف ته یو ضروري خبره دلته کول غواړم. being the student of class 5th of جامعه دلته کې ټیچر فوکس ورکوي چې د سټوډنټ کوالټي یعنې صلاحیتونه مخې ته راوړي چې ماشوم ته د خپلو صلاحیتونو پته ولګي. بیا فرسټ او په سیکنډ کلاس کې ټول فوکس په هغه سکلز باندې وي چې کوم سکلز تر میډل لیول پورې د یو سټوډنټ لپاره ډېر زیات اهم وي. په هغې کې ډیره زیاته توجه په سپیکینګ، لیسنینګ او رایټینګ سکل باندې ورکوي. مطلب دا چې یو سټوډنټ تھرډ کلاس ته پروموټ کیږي چې هغه ریډینګ کولی شي او املا لیکلی شي او نور بیسیک څیزونه د هغه په علم کې وي.